مولوي صاحب د شکر او ناشکرۍ باره کې لږ وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. بسو شکر وباسل په دې باندې رب العالمین خوشحالیږي او قرآن مجید کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که زما شکر هم ادا کو زه به سیوا کوم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که ناشکري وکړو نو زما عذاب ډیر سخت دی. عام چې موږ تاسو وګورو کنه د اکثر خلکو کاروبارونه خراب شو یا په کور کې بې اتفاقي راځي یا په رزق کې کمی راځي، تاسو ته پته ده د اکثر د ناشکرۍ د وجې نه. ناشکري په دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي. او ولې به نه خفه کېږي؟ ګورې سړی چاته د 50,000 روپۍ ورکړي که نه 50,000 یا 500 او د هغه شکریه ادا نه کړي څومره خفه کېږي. او الله رب العالمین موږ له څه نه دي راکړي؟ قسم دی دا تش یو ایمان چې الله راکړی که نه، نو که ټول عمر د دې شکر ادا کړو بیا هم کم دی. ولې دنیا کې ته ګورې نه څومره عیسایان دي، څومره یهودیان دي، قسمه قسم خلک دي، قسمه قسم عقیدو والا. الله جل شانه چې موږ ته خالص ښکلې او ښایسته عقیده د وحده لا شریک نصیب کړې ده که نه، او د ایمان د عظیم دولت الله نصیب کړی، دا څومره لوی نعمت دی. او د دې سره سره الله جل شانه په خپل بندګانو باندې څومره نعمتونه دي. اوس پکار ده چې انسان د دې شکر ادا کړي. او قرآن مجید کې الله فرمایي که تاسو شکر ادا کړئ به سیوا کوم، او که ناشکري مو وکړله نو زما عذاب ډېر سخت دی. ګوره عام طور باندې الله دې کمې پیشې معاف کړي، بعضې کس نه تپوس وکړي لکه زندګي دې څنګه تېرېږي، یاره دې زندګۍ نه دا مرګ ښه دی. او بعضې پکې وایي یاره غوټې غوټې ژوند دی جو تېرېږي، نو قسمه قسم خبرې کوي. دا ناشکري ده. څوک ته نه تپوس وکړي لکه زندګي دې څنګه ده؟ الحمدلله. وخت څنګه تېرېږي؟ الحمدلله. کاروبار دې څنګه دی؟ ګزاره کوي داسې نه ګزاره، ګزاره ټکې ختم کا الحمدلله. ته ګوره چې کاروبار دې الله څنګه کامیابوي. صحت دې څنګه دی؟ الحمدلله. ته ګوره چې صحت دې الله څنګه برابروي. بچي دې څنګه دي؟ الحمدلله. ته ګوره چې بچي دې الله څنګه برابروي. نو موږ له شکر پکار دی، که چاهې کدان نارینه دي او که زنانه دي، دې د رب العالمین شکر ادا کوي. شکر باندې الله پاک خپل نعمت سیوا کوي. او فرمایي که نه ګوره رزق ورکوونکی ذات خو الله دی، په دې کې کوئی شک نشته. الله پاک وعده کړي خپل بنده ته رزق ورکوي. مولا فیروز الفقار صاحب کتاب کې لیکلي دي، یو سړی د جومات کې د یو امام بیان ته ناست و، نو مولوي صاحب بیان کې دا خبره وکړل چې الله پاک ټولې دنیا ته الله رزق ورکوي. نو هغه سړی ساده غوندې کې و، جو کله کور ته راغلی دی، جو ځان سره عزم وکړو چې رزق نه خورم، یو مور له خوراک تیار کړو چې دې خوړو نه، بیا د کور نه بهر ته ووتلو. بیا خو مور د په خپل بچي باندې خفه کېږي، خوراک مراک یې ورته تیار کړو ویوړو وله. نو چې کله وله خوراک ویوړو که نه، د خوراک هغه بوی پرې راتلو. نو کله چې سړی وږي چې دا بوی په سړي باندې بیا ډېر خوږ لګي، نو هغه بوی نه شو برداشت کولی، نو لږ خوراک یې پرېښود، یو بل طرف ته داسې لاړو. چې لاړو چې په دې کې غله راغله، غله 2 غله وو. چې ویې کتل صاحب خوراک مخې ته پروت دی، دا څه کم ځای ده. نو بس هغه یو غل خوراک شروع کوه، بل ورته بېوقوفه مه خوره، کېدای شي دې کې دننه چا زهر اچولي زموږ د هلاکت دپاره. ویې څه وکړمه؟ ویې لږ داسې پوټی غوندې وګرځه، کېدای شي دا چا ښودي. نو چې داسې وکتل یو کس هلته ناست و، هغه یې راوستو. چې راوستو وایي دا خوراک ستا دی؟ او دا زما دی. وایي دا وخوره؟ وایي نه خوړو. تر دې پورې ډېر تاکید نه پسه یو غله بل غل ته وایي دا یو څو سپېډ لګاو کا، چې یو څو سپېډ ووهه نو که نه چې خوراک یې شروع کړو. بیا بله جمعه کې مولوي صاحب بیا بیان کوي چې الله پاک داسې ذات دی چې ټولې دنیا ته الله رزق ورکوي. مولوي صاحب چې کله بیان نه فارغ شو که نه، دې ورته وایي مولوي صاحب ابدوري بیان کرتے تھے، وایي ته نیم نیمې خبرې کې. وایي زه خو تفصیل سره خبر کوم. وایي نه تفصیل ما نه زده کا، وایي تفصیل دا دی چې الله پاک ټولې دنیا ته الله رزق ورکوي، او چې څوک یې نه خوري که نه سره دوال وي الله ورکوي. نو رزق ورکوونکی ذات خو الله دی، په دې کې خو شک نشته. خو موږ له شکر پکار دی، هر حالات کې د الله شکر پکار دی. صحت څومره لوی نعمت دی. ګوره د عرب دا خلک دی که نه، یقین وکړه اکسیډنټ به وکړي، خپې او لاس پې مات شي، په دغه ټیم کې په دې سخته موقع باندې ورشه تپوس دې وکړه، وایي څنګه وي؟ الحمدلله. زموږ خلک دې بچي ورته الله ورکړی دي، رزق ورته الله ورکړی دی، کاروبار ورته الله ورکړی دی، بیبي ورته الله ورکړې ده، هر څیز ورته مهیا دی. خو چې تپوس دې وکړي نو د خپل زندګۍ افسوس شروع کړي. کله وایي د دې زندګۍ نه مرګ ښه دی، قسمه قسم خبرې داسې شروع کړي. د زندګۍ نه به چې کوم دی ستا هغه زړه چې کوم دی تور کړي. نو پکار دا ده چې انسان د الله شکر ادا کوي. قسم په الله، د الله په ذات ته قسم خورم، کم انسان چې شکر گزار وکړه نه، چېرته هم د دې په رزق کې الله کمی نه راولي. کم سړی چې شکر گزار وکړه نه، دې چېرته په کاروبار کې الله کمی نه راولي. څومره کاروبار کې چې تاوان راځي، څومره بې اتفاقي چې راځي، اکثر دا ناشکرۍ د وجې نه راځي. نو الله رب العالمین موږ او تاسو د شکر د ادا کولو توفیق راکړي، او د ناشکرۍ د رب العالمین موږ او تاسو وساتي.